اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد قابل قدر سامعین و ناصرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید کی خزی و میڑه مبارک اشتا چا خزا میڑه د پارا لباس ده و میڑه خزی د پارا لباس ده. یعنی لباس معنی ده مختلفی معنی مکوای شو. لباس پیدا داغه ده چې تو سړه نه وستی ایتو ای ګرمه وسیله ده خټولو نه غوړ ده چې لباس د سړی چې ده حیا ده. حیا سره انسان پټوي، انسان عزت، انسان پرسنالټي، انسان حیثیت، سټیټس اندغه جمو سره برقرار ده. څوره خی جمی وي و جامع استری وي، جامع خصوصا سپینې جامع وي، دا ټول انسان هغه وقار و سره اوچات وي، بلند وي. لباس د حیا یو بنیادی عنصر ده، رکن ده. و قرآن مجید خزی ته یی چې دوی میړه لباس ده و میړه ته یی چې دوی خزی لباس ده. یعنی څه مطلب کیدای شي موږ د معناونه راخلو چې دغه خزه میړه د پاره عزت ده، حیا ده، عفت ده، دی هغه ټوله ډیفنس کا کوي، دی میړه ټوله حیا محفوظ ساتي، هغه به ښځه ساتي. و ښځې ټوله حیا که ساتي هغه به شوهر ساتي. روایات کې شته که چیرې چې دوو کسانو دپاره د واده وسایل فراهم کړله، ذرایع فراهم که چې دوو کسانو منځ کې د واده وسیلې ورته فراهم کړي چې هغه خپل منځ کې واده شي. نو روایات الفاظ داغه دی چې ورځې قیامت به داغه کاس د قیامت سخت ګرمۍ نه به دو محفوظ وي. هغه سخترینه ګرمۍ چې چوکو نه محفوظ نه دی، ولدان شي به وړه بچي به وکړي، زړه شي، هغې سخت ګرمۍ نه به دو محفوظ وي، باچ به وي. ویلې چې دوو کسانو منځ کې دو شفیع وګرځېدلو، خپلو منځو کې ښځه و میړې وګرځولو، وسایل یې ورته فراهم کړو. اما زده افسوس ده هغه مور د پاره د شوهر چې کومه مور ده و ښځې د پاره خواښ حسابېږي. اخ پلار د پاره افسوس ده چې شوهر پلار دی وایي دغې ننګور شی جوړېږي، سخر جوړېږي، ځنه وخت کې دوو کې رکاوټ شي. هغه شوهر یا هغه ښځه خپلو منځو کې مینهناک نشي لیدای، خوش اخلاقي نشي لیدای، دی هغوی چهرو باندې مسکراهټ دغه خواښي دغه سخر برداشت نشي کوی. ویل اخر آیا څومره افسوس خبره دی چې هغه شوهر خپلې ښځې څخه غواړي زندگی وکړي، منځ کې وکړي د سخر خواښي رکاوټ شي. دا یو سایډ دی. بل سایډ ځینې وخت کې دا شی دی چې دغه ښځه غواړي زندگی وکړي خپل شوهر سره، د محبت والا زندگی ورسره غواړي، دغې زندګۍ ته ادامه ورکوي، دا زندگی جاری ستی، کنٹینیو ستی. اما د ښځې کومه مور ده یا د ښځې کوم پلار ده سخر و خواښي هغه منځ یې وکړي رکاوټ شي، شوهر یا خونې کې نشته دی، یوې وړې خبرې باندې دا لور ته نه بوځي ته نه کېنوي. اوس هغه لور فریاد کوي څو آغا صاحب و مشره و پلنکیه ما دغه شوهر څخه زندگی ده، ما اوس پلار نه پرېږدي، ما مور نه پرېږدي. حتی دغه د پورې څومره افسوسناک خبره ده چې اول خو دنیا حرامه ده چې ته خپلې لور باندې وخې، و که هغه شوهر نه تو دنیا نه وخې 2 لکه یا 3 لکه پاتې شي و ته یې چې چونکې پیسې د ما ته نه دي راوړي لذا زه دا لور د نه بیایم. دا شی ظلمونه د کېږي. بیا ځینې وخت کې موږ چې هغه کویټې کې خال کې حلال کړل، یا مثلا صدام دا ظلمونه وکړه، یا هټلر دا ظلمونه وکړه، یا یزید داسې ظلمونه وکړه، یا ابن زیاد وکړل. کسه خفه نشي، ته هم به عنوان یو سپین ږیری سخر یا به عنوان یو سپین سري خواښي، ته هم یو صدام د هټلر د ابن زیاد و د یزید کردار اپناو کوي چې خپل لور خپلې خونې کې ذبح کوي، هغوی منځ کې ښه محبت ښه زندگی وي، هغه زندگی ته ورباندې ترخه کړي، ته ونې خراب پکې. دا یو سوال کوو چې که چیرې چاته داسې بیماري لګېدلې دی چونکې زیات دی باندې کمنټس کېږي د خونو یو انټرنلی و دا مسله څه موته بار بار رسي مختلفو طریقو سره. تو سیدیا کسوی این شاهدین و شواهدی دی گواه دی
څه اکثر داسې طلاقونو کې ایوا ذریعه د طلاق یو هغوی منځ کې مشکلات دا دي چې ښځه او مېړه خپل منځ کې جوړ دي خو سرخواښي منځ کې کې رکاوټ دي. سرخواښي دوه طرفه دي، یا د شوهر سرخواښي دي چې د جلکې مور و پلار دي، یا د ښځې سرخواښي دي چې د وړکي مور و پلار دي. دا شی ډېر کیسونه دي. څومره افسوس خبره دی، څه پکار دی ته چې هغوی خپل منځ کې کسه روایات دی، حدیث دی، قول د معصوم دی. کله دروازه وټکېږي شوهر راغللو بهر نه ستړی چوک به دروازه ته خلاصوي، پکار دی ښځې خپله ورته خلاصه کړي و مسکراحت انداز کې سره ملو شي، مګر دوی محبت نور زیات شي. دا حدیث دی، رسول نبی صلی الله علیه و وسلم حدیث دی چې پکار دی ښځه میړه ته وایي انی احبک، چې شوهر ته مانې ګرانې، شوهر ښځې ته وایي انی احبک ته مانې ګرانې، تا سره ما محبت دی. اما دغه ځای کې دا ورته رکاوټ شي منځ کې، بیا د شیش ته واده ورته کولو. یا د بل طرف نه چې کله تا لور ویر کړله ویلې هغې خونې کې ته مداخلات کوي، هغه خونه پرېږده چې هغوی خپله زندګي وکړي. کله شوهر دی غصه بې کړې وي، تو ته څه پکار دی چې هغه 10% غصه کړي دی، ته 90% نور او کې مداخلات وکړي، هغوی د تا طلاق باعث وګرځي. یاد وساته ایتو د لمنځونه، ایتو د روژې، ایتو د حجونه، ایتو د زکاتونه، ایتو د صدقې، ایتو د جامع لمنځونه، ایتو د سینې ویل، ایتو د حسین کوله، دا ټوله تحفونه لاندې کړله، ویلې چې دغې خونې کې د طلاق باعث وګرځېدلی. دا لور د ته نه بوتلله، ته په کور دی داسې ورته وایې چې او لورې دی تو قبرستان شو دا خونه، نن ورځې نه بعد شوهر سره وفاداري وکړه، محبت ورسره وکړه، نه څه منځ کې ته ورته رکاوټ شي یا هغوی منځ کې د جدایۍ باعث وګرځېږي. پروردگار نه دعا دا دی چې ډېرو خونو کې دا مشکلات دي. په حق د ورمن زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام دغې عظیمې جوړې عصمت له خاطره که چې خونو کې دا رنجش دی، خدای دا رنجش په محبت باندې بدل وګرځولی کې، داسې سرخواښي چې هغه رکاوټ جوړېږي، هغوی زړو کې خدای رحم واچولی کې چې دوی هغه محبت زندگی ته ادامه ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.